د کوزدر ادینځي افغان مهاجر کیمپ چکدره کې د دوه قومونو ترمنځ د روزګار په تنازعه شروع شوې شخړه د جرګې په کوښښونو په دوستۍ کې بدل شوې ده. په دې سلسله کې افغان مهاجر کیمپ قاضي جماعت کې د یوې درنې جرګې تابع شوی و چې پکې د ادینځي اصلاحي جرګې صدر خواجه فیض الغفور، نائب صدر علي باچا، کابینې نورو غړو او افغانانو مشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی. جرګه کې د جرګې مشرانو فریق اول خالد خان او د هغه رونه او خاندان نور غړي، د فریق دویم نجیب الله او د هغه د قام د مشرانو او کشرانو سره ملاو کړه او همدغه شان د دواړو فریقینو ترمنځ شوی لوزنامه لاسلیک سره د دوستۍ اعلان وشو. جرګې ته د وینا په وخت د ادینځي اصلاحي جرګې صدر خواجه فیض الغفور، کیمپ مشر عزت الله خان، مولانا محمد عیسی، مولانا احمد شاه، نور الله، نظام الدین او نورو د دین اسلام په رڼا کې د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله او فریقینو ته په روغه جوړه مبارکۍ ورکولو سره په روغه کې په کردار ادا کولو د جرګې د غړو خصوصي توګه خواجه فیض الغفور د کردار ستاینه وکړه. وینا کوونکو وویل چې ټول مسلمانان رونه دي، خو د بدقسمتۍ نه پښتنو ته یو بل ته په عزت ورکولو ځان بد ښکاري. د دې وینا وه غالب چې کوم فریق دی هغه بدل کې خپل روزګار راغونډ کړي، تربګنونه د یو بل له خپونه او د دې فایده چاته ځي؟ د استعماري قوتونو ته ځي. نن چې پښتون په ټوله دنیا کې چې کوم دی ذلیل او رسوا ولیدی، په هر ځای کې موږ ټکول ولې خورو؟ ځکه چې موږ په خپله ټیک نه یو، موږ په خپله د یو بل خټې او لاسونه راکاږو، په تره د زوی راکاږو، د ماما د زوی راکاږو. دغه شان چې کوم دی د کشر او د مشر هغه تعظیم او احترام چې کوم د مشرانو نه پاتې و، هغه کردار زموږ نه ختم شوی دی. زه دواړو خاندانونو ته مبارکباد ورکوم او د الله تعالی نه په دې موقع دا دعا کوم چې الله تعالی دې د دوی په کورونو کې خیرونه او برکتونه واچوي او دا ولا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله تاسو د مشرانو خبرو ته سری تسلیم هم کو، سره متکی ښودو، د دې په نتیجه کې به الله تاسو له نور عزتونه او چې کوم دی نور چې کوم دی د الله رحمتونه په تاسو باندې راوریږي. غلطي وشوه یو جانب نه دغه تجاوز ته موږ څه وایو؟ دغې په مقابل کې عفو ده، عفو یې وکړه واصلح، بیا ورسره وروري کوي، بیا ورسره برادري کوي، بیا ورسره قصد او کینه نه ساتي. فاجره علی الله، الله درته اجر ورکوي بغیر حساب. یو د هغې نه روژهدار دی چې روژه ونیسي الله دپاره او په هغه شروطو په ارکانو سره الصوم لي وانا اجزي به، روژه زما دپاره ده، زه د هغې بدله ورکوم. بل د هغې نه صابر دی، فمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. څوک چې صبر وکړي بیا عفو وکړي دا د لوی خلکو کار دی، دته هم اجر بغیر حساب میلاویږي. زه یو شی د خپل قوم ته وایم، کاروبار به من کوو، دا به کوو، دا به کوو، خو خفه کېږم چې خپل په منځ کې د منافعو دپاره، مفاداتو دپاره یو سړی په څپېړه ووه، بل په دې ووه، آخر خبره سوک ته وځه، آخر خبره ټوپک ته وځه، آخره خبره بل چې ته وځه. په دې زه ډېر زیات خفه کېږم. که څوک خفه کېږي خوشحالېږي، زما دې په رب قسم په داسې مجلسونو کې زه حاضرېدل د سره غواړم، ځکه څوک دې نه خفه کېږي. په حقیقت خبره ده چې دا ښه کار نه دی، دا ښه کار نه دی. موږ باید په امن کې اوسېږو، موږ په امن کې یو مریضان له ډوډۍ پیدا کړو، په عزت ډوډۍ پیدا کړو او د عزت ډوډۍ وخورو او د وطن نه که سباز وو که بېګاز وو که هر وخت وو په عزت باندې ځان لاړ شو. چې دا انصارونه وایي چې آفرین دې په داسې قوم چې دلته راغلي او ښې شپې وکړلې او موږ پسې وجایو، نه چې موږ داسې سوک او څپېړه روزانه ډزه وروزه او ډزه وروزه وایي به دا سپي راغلي او سپي راغلي. الله تعالی عزت وکړه، ماله چې د خبرو وخت چا راکاږلی د خدای عزت ورکړي. د افغان مهاجر کیمپ د دوو فریقینو ترمنځ د شخړې د قومي شخړې شکل اختیار کړی و چې په صلح ختمه شوه. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.